السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم لیدونکو، څنګه چې تاسو په علم کې دا چې مونږه په خپل چینل باندې د تجوید کورس په پښتو کې هم شروع کړی دی. د ډیرو ملګرو په فرمایش سره او د ډیرو ملګرو په گزارش سره مونږه په پښتو کې هم د تجوید یو کورس شروع کړی دی چې په هغه کې مونږه یو کلاس بیان کړی وو د تجوید د اهمیت په حواله سره او دغه شان د تجوید د ضرورت په حواله سره، او په هغه کې مونږه د غلطۍ او د بسم الله او د اعوذ بالله خبره بیان کړې و. محترم، امید دي چې ان شاء الله تاسو به هغه کتلې وي او په هغه باندې به پوه شئ. که چېرته تاسو هغه نه وي کتلې نو تاسو له پکار دي چې هغه ویډیو وګورئ، ځکه چې هغه ابتدایي سبق دی. نو لهدا چې کله تاسو هغه نه وي کتلې نو په مخکې سبق باندې به تاسو نه پوهیږئ. نو تاسو نه دا یو گزارش دی چې تاسو هغه مخکې ویډیو خامخا وګورئ. محترم، نن به ان شاء الله تعالی مونږه تجوید کې چې کوم ضروري سیس دی او کوم بنیاد دی هغه بیانو. ضروري سیس کوم یو دی؟ ضروري سیس مخارج دي چې ټکي د کوم ځای نه راوځي. مخارج د مخرجون جمع ده، یعنی د راوتلو ځای. او مخارج ته هم مخارج ځکه وایي چې دا هم د خپل ځای نه د راوتلو ته وایي. د حرف د خپل ځای نه د راوتلو ته مخارج وایي او مخرج وایي. مخارج خو ټوټل 19 دي چې هغه علما کرامو په خپل یو ترتیب سره بیان کړي دي، لیکن هغه لکه معمولی مشکله طریقې سره دي. نو لهدا مونږ غواړو چې مونږ د شروع نه، یعنی د الف نه واخله تر با پورې د هر یو حرف ځان ځان مخرج بیان کړو. ځکه چې هغه لکه په مشکله طریقې سره دي، بیا به تاسو په هغه باندې صحیح نه پوهیږئ. نو لهدا د دې د وجې نه مونږ ان شاء الله نننی سبق کې مونږ ان شاء الله تعالی مخارج بیانو، او هغه مونږ د الف نه واخله تر یا پورې چې څومره حروف دي د هر یو بزان ځان مخارج او مخرج بیان. د ټولو نه مخکې محترم یو خبره تاسو په ذهن کې کېږدوئ چې د دې لپاره یو بنیاد دی او یو اصول دی. هغه دا ده چې کله تا ته د یو ټکي مخرج معلوم نه وي او ته د هغې ټکي مخرج معلومول غواړې، ته د دغه ټکي مخرج معلومول غواړې، نو ته به دغه حرف ساکن کې، یعنی د دغې سره به ته حمزه ولګې چې دا ساکن شي، نو تا به د دغې مخرج معلوم شي. لکه بالفرض ته اوس د حمزه مخرج معلومې چې دا حمزه د خالی حصې نه څنګه ادا کیږي، نو د دې سره به ته حمزه ولګي، بل حمزه ورسره ولګوه، دا دویم حمزه ساکن کا، نو تا ته به په خپله باندې پته ولګي چې دا ټکي د دې ځای نه ادا کیږي. لکه حمزه حمزه زبر ا ا. نو دا یو اصول او یو بنیاد د مخارجو د زده کولو دپاره چې کله ستاسو د ذهن نه وځي چې دا ټکي د کوم ځای نه ادا کېدو، نو تاسو به دغه ټکي ساکنوئ، یعنې د دې سره به حمزه ولګوئ او دا ټکي به ساکن کوئ. نو چې کوم ځای باندې اواز ختم شو، نو تاسو ته به پته ولګي چې دا ټکي د دغې ځای نه ادا شو. محترمو، د ټولو نه اولنی ټکي چې کوم دی هغه الف دی. الف ادا کېږي د خولې د خالي حصې نه. د خولې چې کومه خالي خلا ده او خالي ځای دی، چې کومه اندروني حصه د خالي د هغې نه ادا کېږي. د دې دا مطلب دی چې د دې لپاره یو خاص ځای مقرر نه دی، بلکې دا د خولې د خالي حصې نه چې کومه خالي حصه ده د هغې نه ادا کېږي. لکه الف الف داسې. ما تاسو ته د دې نه مخکې یوه قاعده بیان کړه چې کله تاسو ته د یو ټکي مخرج معلوم نه وي، نو ته به دغه ټکي ساکن کې، دغه ټکي به ساکن کې، نو تا ته به د دغې مخرج معلوم شي. او دا خو به تاسو ته معلومه وي چې کله په الف باندې زبر زیر پیش راشي، نو بیا دا الف نه پاتې کېږي، بلکې بیا دا حمزه جوړېږي. نو لهدا چې کله موږ دا الف ساکن کوو، نو دا بیا حمزه جوړېږي. نو اوس موږ د دې سره بل حمزه میلاوو، حمزه حمزه زبر ا، حمزه حمزه زبر ا. نو تاسو په خپله باندې هم دا کتلی شئ او په دې باندې پریکټس کولی شئ چې د خولې خالي حصه باندې اواز ختم شي او خوله په دې کې کولاو پاتې شي، یعنې دا ټکي هم د دغې ځای نه ادا کېږي. ا ا داسې. دویم نمبر ټکي چې کوم دی د تجوید په ګرامر کې هغه با ده. محترمو، با ادا کېږي د خولې د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه. با با چې کله دا دواړه شونډې د یو بل سره میلاو شي، نو د دې نه با ادا کېږي.
ما تاسو ته مخکې یو قاعده بیان کړه چې کله هم ته د دغې ټکي مخرج معلومې د دې سره به ته حمزه میلاوي، دا ټکي به ساکن کې او دې سره به حمزه میلاو کې، نو تا ته به د دغې ټکي مخرج معلوم شي. لکه وګورئ تاسو حمزه با زبر اب، په دې کې چونکې قلقله کېږي اواز پکې تنوي کې، خو د ستاسو د پوهې لپاره زه په دې کې قلقله نه کوم چې تاسو ته پته ولګي چې دا ټکي د دې ځای نه ادا کېږي. اب اب اب، نو د دوانو شونډو د میلاوېدو نه با ادا کېږي. دا با د دوانو شونډو د میلاوېدو نه ادا کېږي، خو خبره دا ده چې دا د شونډو د لمدې حصې نه ادا کېږي، ځکه چې څه حروف بیا داسې را روان دي چې هغه هم د شونډو نه ادا کېږي، خو لیکن هغه د شونډو د وچې حصې نه ادا کېږي. لہذا چونکې با دا د شونډو د لمدې حصې نه ادا کېږي. با اب اب داسې. دریم نمبر چې کوم لفظ دی د عربی ګرامر په لحاظ سره او د تجوید د قاعدې په لحاظ سره هغه تا ده. محترمو تا ادا کېږي د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د شاګانو، د ژبې د دې سر نه او د مخامخ غاښونو د شاګانو نه، یعنې د شاته حصې نه. داسې تا 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 تا. خو ما تاسو ته دا خبره بار بار وکړه چې د دې سره به ته دا ټکي به ساکن کې، د دې سره به حمزه لګي، نو تاسو به د دې مخرج معلومیږي. حمزه تا زبر ات ات ات، نو د ژبې چې کوم سر دی هغه د مخامخ غاښونو د شاګانو سره ویل خري مکمل ات، نو دا تا د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د شاګانو نه ادا کېږي. محترمو په دې پسې چې کوم لفظ دی هغه ثا ده. ثا ادا کېږي د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د سرونو نه، د ژبې د دې سر نه چې کوم نوک ورته وایي په اردو کې، او د مخامخ غاښونو د سرونو نه. ات ثا ثا ثا، په نرمۍ سره، بیخي په نرمۍ سره به دا ادا کېږي. لکه ګورئ تاسو حمزه ثا زبر اث، حمزه ثا زبر اث اث اث، په نرمۍ سره به ادا کېږي. ځکه که موږ دا په سختۍ سره ادا کړو نو دا به بیا د سین او د زا او د سواد مخرج جوړ شي، او حالانکې د سین او د زواد او د سا مخرج ځان نه مخرج دی، د ثا مخرج ځان نه مخرج دی. نو لہذا ثا د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د سرونو نه ادا کېږي په نرمۍ سره. په دې پسې چې کوم یو لفظ دی هغه د جیم دی. محترمو جیم د ژبې د منځ او د بره تعلونه ادا کېږي. داسې ګورئ جیم. په دې کې یو ضروري خبره تاسو ذهن کې کېږدوئ، ځکه چې هغه پر بعضو مخارجو کې بیا مخکې را روانه ده. په دې کې ځینې ټکي داسې دي چې هغه درې حرفیزې دي، یعنې د دریو ټکو نه جوړ دي، لکه څنګه چې جیم دی. څنګه چې جیم د دریو ټکو نه جوړ دی، دغه شان دال دی، ذال دی، صاد دی، ضاد دی. نو کوم حروف چې د دریو ټکو نه جوړ دي، یعنې داسې د دریو ټکو نه جوړ دي، د دریو یا د څلورو الفونو په مقدار کې به دا مونږ ودوو. لکه ګورئ جیم داسې. اوس د الف مقدار به څنګه معلومیږي؟ نو د هغې لپاره یو سمپل او یوه اسانه طریقه ده چې کله انسان ګوته کولاو کي یا بنده ګوته کولاو کي، بنده ګوته کولاو کي یا کولاو ګوته بنده کي، دا د الف مقدار دی. نو ګورئ داسې جیم جیم داسې. مطلب دا به موږ د دې نور حروفو په لحاظ سره لږ وګدوو، او نور حروف چې کوم دوه ټکو والي دي لکه با ده، تا ده، ثا ده، دا ټکي به زا ده، دا ټکي به د یو الف په مقدار کې ویل کېږي، دا به ډېر اوږده ویل کېږي نه. په دې سره تاسو حمزه میلاو کړئ نو تاسو ته به دې مخرج معلوم شي. حمزه جیم زبر اج اج، د ژبې منځ تالو طرف ته زور کوي، تالو طرف ته د ژبې منځ التفات کوي او زور کوي. په دې کې هم چونکې قلقله ده اج ویل کېږي، لیکن ستاسو د پوهې لپاره په دې کې زه قلقله نه کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ، ځکه که په دې کې موږ قلقله وکړو نو بیا تاسو په دې باندې نه پوهېږئ. محترمو په دې کې به یوه خبره یاد وساتئ چې کله دا موږ ادا کوو نو په دې کې به موږ شونډې نه ګول کړو، ځکه چې بعض خلک موږ لیدلي دي چې کله جیم ادا کوي نو په دې کې اکثر د دوی نه شونډې ګول کېږي. په دې پسې چې کوم یو لفظ دی نو هغه ح ده. ح ادا کېږي د مرۍ د منځ حصې نه، د حلق د منځ حصې نه، یعنې
د دې ایسې نه په نرمۍ سره ادا کیږي. احا 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 داسې ادا کیږي. په دې کې دا یو څو ټکي حلق والا دي، هغه مخکې را روان هم دي، خو دلته کې مختصر غوندې تاسو واورئ چې د مرۍ ټکي چې کوم دي هغه شپږ دي. همزه ها دی، عین ح او غین خ. نو په دې کې چې کوم موږ اوس دلته بیانو هغه عین ح ده، منځ والا د مرۍ د منځ نه دا ادا کیږي، د مرۍ د دې حصې نه. لکه همزه ح زبر اح اح اح، همزه ح زبر اح اح، همزه ح زبر اح. د مرۍ د منځ حصې نه ادا کیږي په نرمۍ سره. په دې پسې چې کوم لفظ دی خا ده، محترمو خا ادا کیږي د مرۍ د حلق د اولنۍ حصې نه. خولې طرف ته چې کومه اولنۍ حصه ده د حلق د دې نه ادا کیږي، خا خا، او دا په سختۍ سره ادا کیږي او ډکه به ویل کیږي، خا 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 خا. تاسو په دې ځای باندې چې کله ګوته کېږدئ نو د دې نه به یو قسم د وایبریشن چې کوم وي د هغې په شان تاسو ته به محسوسېږي، نو تاسو ته په خپله باندې پته لګي چې دا د دې ځای نه ادا کېږي، خا خا خا. لکه همزه خا زبر اخ 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 اخ. نو دا د مرۍ دا د حرف د اولنۍ حصې نه ادا کېږي، یعنې خولې طرف ته چې کومه حصه ده د هغې نه ادا کېږي. د مرۍ د اولنۍ حصې نه خولې طرف ته چې کومه حصه ده دا حصه د دې نه ادا کېږي. محترمو دې پسې دال دی. دال د تا د مخرج په شان دی، یعنې د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د شاګانو نه ادا کېږي. خو صرف په دې او په هغې کې فرق دا دی چې دا دریو ټکو والا حرف دی، یعنې دا به مونږ د څلور یا د دریو الفو په مقدار کې راکاږو، او تا چې کومه وه هغه دوه حرفیزي وه، یعنې د دوو ټکو نه جوړه وه، لهذا هغه به مونږ د یو الف په مقدار کې اوږدوو، یعنې هغې له به مونږ دونه اوږدوالی نه ورکوو. همزه داد زبر اد. اصل کې خو اد قلقله پکې کېږي، حرکت وله ورکولی کېږي، اد ویلې کېږي، خو لیکن ستاسو د پوهې لپاره زه تاسو ته په دې کې قلقله نه کوم، ځکه چې تاسو ته د دې مخرج معلوم شي. د مخرج د معلومولو لپاره په دې کې مونږ قلقله نه کوو. اد اد اد. نو د ژبې سر چې کوم مخامخ غاښونه د ژبې سر د مخامخ غاښونه چې کوم شاګانې سي د هغې سره ولګي. محترمو ذال چې کوم دی نو دا د ثا د مخرج په شان دی. څنګه چې ثا د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د سرونو نه ادا کېدله په نرمۍ سره، دغه شان ذال هم د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو نه د سرونو نه په نرمۍ سره ادا کېږي. همزه ذال زبر ال. خو په دې او په هغې کې هم دقه فرق دی چې دا دریو ټکو والا حرف دی، لهذا دا به مونږ د دریو یا د څلور الفانو په مقدار کې اوږدو، او هغه دوه ټکو والا حرف و، لهذا هغه به دومره مونږ نه اوږدو. محترمو دې پسې چې کوم لفظ دی هغه را ده. محترمو را ادا کېږي د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د اورو نه. د ژبې چې کومه سر حصه ده او چې کومه ورسره لږه معمولي شا ده او د مخامخ غاښونو د اورو نه ادا کېږي، را را، او دا به ډکه ویلې کېږي، خو لیکن دا به دومره مونږ نه ډکوو چې د دې نه را جوړه شي، بلکې را را را. همزه را زبر اب، همزه را زبر اب اب اب. په دې پسې د زا مخرج دی. محترمو زا ادا کېږي د دواړو، یعنې مخامخ لاندیني او باندیني دواړو غاښونو د یو ځای کېدو نه. چې کله د مخامخ غاښونه لاندیني او باندیني دواړه د یو بل سره ولګي، د دې نه زا ادا کېږي. خو دا به مونږ په سختۍ سره وایو، او په دې کې به یو قسم د سیټي یعنې د شپېړي اواز جاري کېږي د ډېرې سختۍ د وجې نه. زا 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 زا. همزه زا زبر از از از. دغه شان په دې پسې چې کوم یو لفظ دی سین، هغه هم د زا په شان دی، د زا د مخرج په شان دی، دا هم د زا د مخرج نه ادا کېږي. خو صرف په دې او په هغې کې هم دغه فرق دی چې هغه دوه ټکو والا وه، لهذا هغه به مونږ ډېره نه اوږدو، او هر چې سین دی نو دا به مونږ اوږدو د دریو یا د څلور الفانو په مقدار کې، ځکه چې دا د دریو ټکو نه جوړ دی. تاسو په دې کې سوچ وکئ، تاسو دې ته غور وکئ، د دریو ټکو نه دا جوړ دی. یو په دې کې سین دی، یو پکې یا ده، او یو پکې نون دی. د دریو یا د څلور الفانو په مقدار کې به یې مونږ اوږدو. محترم کتونکو په دې پسې شین دی، په دې پسې شین دی. نو شین دا د جیم د مخرج په شان دی، او هغه هم دریو ټکو والا و،
او دا هم دریو ټکو والا دی. لہذا دا به هم د دریو یا د څلورو الفانو په مقدار کې راکاږو او جیم به هم د دریو یا د څلورو الفانو په مقدار کې اوږدوو. دا ادا کېږي د ژبې د منځ او د بره تالونه د جیم د مخرج په شان. همزه، شین، زبر اش. صرف په دې کې دا یو خصوصیت دی چې د دې په ادا کولو کې به په ټوله خوله کې اواز پیلاویږي او اواز به د دې ډایرکټ نه ختمیږي. اش اش جاری به وي او په ټوله خوله کې به پیلاویږي. اش اش. همزه، شین، زبر اش اش. داسې په دې پسې د سواد لفظ دی. محترم سواد هم د زاد مخرج په شان دی، یعنی چې کله لاندینی او باندینی غاښونه مخامخ دواړه د یو بل سره په سختۍ سره ولګي نو د دې نه سواد ادا کېږي. دا مخامخ برني غاښونه او د لاندینی غاښونه د یو بل سره ولګي. صاد صاد. صرف دا خبره ده چې دا به ډک ویل کېږي. صاد. د ژبې منځ به تالو طرف ته اوچتېږي د دې په ادا کولو کې، نو دا به د دې د وجې نه لږ ډک ویل کېږي. صاد صاد. همزه، صاد، زبر اص. همزه، صاد، زبر اص اص اص. په دې پسې د دواد لفظ دی. دواد ادا کېږي د ژبې د سایډونو نه او د بره د جامو د غاښونو نه. ضاد ضاد. او دا به هم ډک ویل کېږي. ضاد. دا شان. همزه، ضاد، زبر اض. محترمو، دواد پسې چې کوم یو لفظ دی هغه طوا ده. نو طوا د تا د مخرج په شانتې ده، یعنی د تا د مخرج او د دال د مخرج نه ادا کېږي. د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د شاګانو نه ادا کېږي. خو صرف په دې کې هم دغه خبره ده چې دا به ډکه ویلې کېږي. طوا طوا. همزه، طوا، زبر اض اض. همزه، طوا، زبر اض. همزه، طوا، زبر اض اض. په طوا پسې چې کوم لفظ دی هغه ضوا ده. محترمو، ضوا ادا کېږي د ثا د مخرج په شان، یعنی دا خوبهو د ثا په شان ده. د ژبې د سر او د بره غاښونو د سرونو نه د ثا او د ذال او د ضوا مخرج یو دی. د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د سرونو نه ادا کېږي. او د دې په ادا کولو کې به هم د ژبې منځ تالو طرف ته زور کوي، نو د دې د وجې نه به دا ډک ویل کېږي. ضا ضا. همزه، ضا، زبر اض اض. عین ادا کېږي د مرۍ د منځ نه، یعنی دا د ح په شان دی. څنګه چې مونږ مخکې تاسو ته وویل چې دا د حروف حلقي نه دي، یعنی د مرۍ د حروف نه دي، لہذا دې ته حروف حلقي هم ویل کېږي او دا د مرۍ د منځ نه ادا کېږي. څنګه چې ح وه په نرمۍ سره ادا کېدله، دغه شان دا هم دی د مرۍ د دې منځ حصې نه ادا کېږي. ح، عین، عین، ح، عین. همزه، عین، زبر اع اع اع. محترم، غین دا د خا په شان دی، چې کومه نقطې وه د خا وه د هغې په شان دی، یعنی د مرۍ چې کومه خولې طرف ته حصه ده د هغې نه ادا کېږي. د حلق چې کومه خولې طرف ته دا حصه ده د دې نه ادا کېږي. غین، خا، دا دواړه د دې نه ادا کېږي او دا به هم ډک ویلې کېږي. همزه، غین، زبر اغ اغ. په غین پسې چې کوم لفظ دی هغه فا ده. محترمو، فا ادا کېږي د بره غاښونو د سرونو نه او د لاندې شونډې د لمدې حصې نه. فا فا فا. د لاندې شونډې د لمدې حصې نه. فا. همزه، فا، زبر اف اف. نو
د شونډې چې کومه دا لمده حصه ده یعنی دننه طرف ته چې کومه حصه ده د هغې نه فا ادا کېږي. کله ورسره د برني غاښونو دا سرونه ولګي اف 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 فا اف اف. محترمو قاف ادا کېږي د ژبې د یخ او د بره تالونه، د دې د وجې نه دا ډک ویلې کېږي داسې قاف قاف. همزه قاف زبر اق 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 اق. نو د ژبې د یخ او د بره تالونه ادا کېږي. دغه شان د دې سره کاف هم دی. کاف هم بعینه د قاف د مخرج په شان دی، لیکن کاف کې به صرف خولې طرف ته مونږ زور کوو او دا به د دې د وجې نه باریک ویلې کېږي. د دې مخرج هم د ژبې یخ دی خو لیکن لږ خولې طرف ته حصه ده. کاف کاف داسې. همزه کاف زبر اک اک. محترمو لام د را د مخرج په شان دی. دا ادا کېږي د ژبې د سر او لږې ورسره کنارې د مخامخ غاښونو د شاګانو د مخامخ غاښونو د ورونه او لږې ورسره کنارې شامل دي. یعنی د ژبې چې کوم دا سر دی او لږې ورسره دا سیډونه دي، دا چې کله د برني مخامخ غاښونو د ورو سره او لږ ورسره د سیډ د ورو سره ولګي نو د دې نه لام ادا کېږي. لام لام. همزه لام زبر ال ال. محترمو میم هم د با د مخرج په شان دی، خو صرف فرق دا دی چې دا د شونډو د وچې حصې نه ادا کېږي. دا هم د دوه شونډو د میلاوېدو نه ادا کېږي، خو لیکن فرق صرف دا دی چې دا د شونډو د وچې حصې نه ادا کېږي. داسې میم. همزه میم زبر ام ام. چې کله اواز په کوم ځای باندې ختم شي، تا دا لفظ ساکن کو او اواز په کوم ځای باندې ختم شي نو د دقې ځای نه دا ادا کېږي. ام ام ام. نو دا د وچې حصې نه ادا کېږي. محترمو نون دا د را د مخرج په شان دی او د لام د مخرج په شان دی، یعنی د ژبې د سر او د مخامخ غاښونو د ورو نه ادا کېږي. نون خو صرف دا دی چې په دې کې به مونږ شونډې ګول کوو. نون نون. همزه نون زبر ان ان. تاسو په دې باندې په خپله هم پریکټس وکړئ چې کله د دې سره ته همزه ولګي او دا ټکي په خپله ساکن کې او د اواز په کوم ځای باندې ودرېږي ان ان ان، نو دقه لفظ د دغې ځای نه ادا کېږي. واو ادا کېږي د دوه شونډو د ګول کېدو نه. واو واو واو. اوس تاسو ته به څنګه پته لګي چې دا د دوه شونډو د ګول کېدو نه ادا شوه؟ نو د دې سره تاسو ته ما مخکې قاعده ویلې ده، د دې سره تاسو همزه میلاو کړئ او دا ساکن کړئ. همزه واو زبر او او. نو تاسو ولیدل په خپله باندې چې کله ټکي دا ته ساکن کې نو شونډې په دې کې ګول شي. او او او. د واو نه پس چې کوم لفظ دی هغه ها ده. محترمو ها دا هم د حروف حلقیونه ده، یعنی د مرۍ د حروفونه ده او دا ادا کېږي د حلق چې کومه اخرمۍ حصه ده د دې نه ادا کېږي. ها ها ها. سینې طرف ته چې کومه د حلق حصه ده د دې نه ادا کېږي. ها ها. همزه ها زبر همزه ها زبر د ها د مخرج په شان حمزه هم دی. بعینه د ها په شان حمزه هم دی. دا هم د سینې
دا هم د حلق د اخري حصې نه ادا کیږي چې کومه سینې طرف ته ده. همزه همزه همزه. محترم ناظرینو اخرامي چې کوم حرف دی هغه یا ده او دا موږ مخکې وویلو دا د جیم د مخرج په شان دی د ژبې د منځ او د بره تالونه ادا کیږي خو دا تاسو ته داسې پته نه لګي چې دا څنګه د ژبې د منځ نه او د بره تالونه ادا شوه. یا چاته نه محسوسیږي پته نه لګي نو د دې دپاره تاسو ته ما دا قاعده بار بار دوهراو کړله او بار بار ما تاسو ته دا ذکر کړله چې د دې سره تاسو حمزه ولګوئ او همدا حرف ساکن کړئ نو تاسو ته په خپله باندې د دې مخرج معلوم شي. همزه یا زبر ای چې کله تاسو دا وایئ نو د ژبې منځ په دې ادایګۍ کې تالو طرف ته اوچتېږي. ای محترمو دا مونږ چې کوم مخارج وو هغه مونږ نفس مخارج مونږ بیان کړل یعنی د الفاظو چې کوم د راوتلو ځینه وو هغه مونږ بیان کړل. اوس دا په تاسو باندې منحصره ده چې تاسو په دې باندې مشق وکئ بار بار دا واړوئ او دې کې غور وکئ او ګورئ ورته چې زمانه خو پکې شونډې نه ګول کېږي یا بې ځایه خو زمانه په دې کې شونډې نه ګول کېږي یا یو مخرج معروف ویل دی هغه مجهول معنی نه ویلی کېږي. نو تاسو له پکار دي چې تاسو په دې باندې مکمل پریکټس وکئ. د دې یو بله طریقه هم چې کومه کتابونو کې ذکر کېږي او کومه بیانېږي بار بار چې مخارج ټوټل 17 دي او بیا یو د هغې نه بیانوي لیکن دا یوه اسانه طریقه ده چې د الف نه واخله تر یا پورې بیان شو. نو لهذا تاسو له پکار دي چې تاسو په دې باندې مشق وکئ او که چېرې تاسو بیا هم نه پوهېږئ که چېرې تاسو بیا هم نه یې پوه شوي او تاسو ته په سبق کې څه مشکل وي نو تاسو ته به زمونږ د واتساپ نمبر په ډسکرپشن کې هم میلاو شي او دغه شان چې کوم د چینل ډسکرپشن دی په هغې کې هم تاسو ته میلاویږي. لهذا تاسو زموږ سره په واتساپ باندې هم رابطه کولی شئ. او کوم خلک داسې وي چې آنلاین زده کول غواړي او هغوی سبق نه دی ویلی او آنلاین خواهش لري چې سبق ووایي او هغوی خپل استاد ته نشي کېناستی د محلې چې کوم استاد عالم دی هغه ته نشي کېناستی یا چې کوم مطلب قاری او حافظ دی هغه ته نشي کېناستی نو هغه زمونږ په دې پلیټفارم باندې زمونږ چې کومه اکیډمي ده د هغې نه آنلاین هم ویلی شي په مناسب فیس سره او په مناسب وخت کې ښایسته طریقې سره او په ښایسته انداز سره زمونږ په اکیډمۍ کې داخله کولی شي او زمونږ په اکیډمۍ کې آنلاین هم ویلی شي. او په آخر کې به یو وړوکی شان درخواست وکړم که چېرې تاسو د اوسه پورې زمونږ چینل سبسکرایب کړی نه دی نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ دې دپاره چې تاسو ته نورې راتلونکي د تجوید ویډیو تاسو ته په اسانه سره میلاو شي. نو لهذا د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله میلاویږو په روانه ویډیو کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.